مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ انعام آیت نمبر 50 پیج نمبر 138. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ آیات کا آغا چوے ابراہیم علیہ السلام پلار پل آزر تا. تورات او انجیل کې د نوم راغله تاروخ. ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم راغله تاروخ. دلته راغله د آزر. اختلاف نشته. ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې یو خپل نومو بلې نک نیمو بلې نک نیمو او دا د ابراهیم علیه السلام پلار د بت فروشو او بت پرستو بت فروشو او بت پرستو او مونږ ذکر کړو چې تحقیق نه دا خبره ثابته ده چې په 2100 قبل مسیح کې 2100 قبل مسیح کې د موجوده عراق انتہائی ترقی یافتہ خار داغی نمو اور سشے اور تقریباً 15 لکھ آبادی و آغا زمانہ کی دلوی خار 500,000 آبادی آغا دور کی دنن سلور نیم زرکال اوڑان دے بخیر آبادی و دغه وخت په دغه علاقه باندې حکومتو د ارنمو خاندان ارنمو دغه سلطنت دوی قائم کړو په 2300 قبل مسیح کې. د دې حدود مشرق کې تر سوس پورې او مغرب کې تر لبنان پورې خوارو د لوی سلطنت. معاشره دغه زمانه طبقاتی و څنګه و مساوات نو پکې طبقاتی و. خلق دریو انواعو کې تقسیمو. یو پریویلیج کلاس پریویلیجډ کلاس دیتے عمیلو وی صحیح وی عمیلو دیکھی جاگیردارو سرمایدارو صنعتکارو نہ صرف دا سے مالدار خلقو بلکہ دیتا په فوجداری او دیوانی دواړو قسمو قوانینو کې څه ایگزمپشنز هم ملاو. یعنی په کریمینل لا کې او سیول لا کې دواړو کې د دې څه پریویلیجز چې مثلا چاله یو دوغه حمات کړ نو د خلاف سوټ نشي کولای ځکه دا لوړ طبقه ده. دغه ولې چې په کریمینل او سیول لا کې دیتا څه امیونټیز
سوی ورته قانون کې ورته امیونټیز وایي. دویمه طبقه هغه ته مشکین وي، دې کې دوه قسمه خلک شاملو، یو بزګران او بل کاریګران. یو بزګر بل کاریګر. کاریګر پیژنئ؟ لکه ترکان، مونږ ترکان وایو، د لرګي کار کوي یا هنګر، دا ټول څه دي؟ کاریګر خلک. درېمه طبقه دا غلامانو وه، د هغې نوم و اردو. د ابراهیم علیه السلام خاندانی تعلق د ړومبنۍ طبقې سره و، یعنې د پریویلیج کلاس کې و. جیسا کې و پریویلیج کلاس کې و. پیغمبر همیشه خدای چې را لېږلی پریویلیج کلاس کې را لېږلی دی. د دې لپاره څوک دا ګوته اوچته نه کړي چې دا د پیغمبرۍ دعوت یې لپاره کړی دی چې څه پریویلیجز ورته میلاو شي. نه، هغه الریډي پریویلیج کلاس کې دی. څنګه؟ هغه الریډي پریویلیج کلاس کې دی، خو پته ولګېده چې د ده ایجنډا څه بله ده، یعنې د خدای طرف نه ورته څه حکم شوی دی هغه رسوي. د دې خلکو مختلف خدایانو د هر یو ښار یو خاص خدای و. د اور په کتاب کې د 5,000 خدایانو تذکره ده. د اور متعلق چې کوم کتاب لیکل شوی دی د 5,000 خدایانو تذکره ده پکې. ها 15 لکه دی او 15 خدایان. د شهر محافظ خدای، د شهر محافظ خدای، هغه ته خپل لغت کې ننار وي. صحیح وي؟ ننار. او ننار معنا مون. څه شي؟ سپوږمۍ. یو بل خار لرسا، داغه محافظ خدای شماس. څه شي؟ شماس. انور. څه شي؟ انور. اور دې دواړو لاندې مختلف ستوري د مختلفو کارونو خدایانو، مختلف ستوري د مختلفو کارونو یا د مختلفو خلقو خدایانو. د ننار خدای کوم عبادت خانه چې و، یعنی کوم ځای چې د ننار عبادت پکې ده، پای کې څه ښځې وقف وي، ریلیجیس پراسټیټیوټس، د دین په نامه باندې وقف د بدعملۍ لپاره. حکمران دا د ننار تابع و. د کوم خدای تابع و؟ د ننار. او صرف تابع نه بلکې د هغې شیډو و، د ننار شیډو. د دې وجه خلکو به حکمران ته هم خدای وي. د ابراهیم علیه السلام زمانه کې د حکمران نومو نمروز، خلک نمروز وایي، دا زال سره دی. څه سره؟ نمروز. ابن سرخا. ابراهیم علیہ السلام چې کله دغه علاقې نه هجرت وکړ، نو یو قوم عیلامی
هغه دا خار ټول تباہ کړ. په 1910 قبل مسیح کې د دغه علاقې نه د مدونو قوانینو یو لوحه په لاس راغلی ده، په تیږه باندې قوانین دي نوشته، او د هغې قوانینو تدوینونکی دی یو مشهور قانون ساز حمورابي. څه شی حمورابي؟ دا موجوده دنیا کې ټول دنیا د قوانینو بانی چې ګڼلی شي حمورابي ګڼلی شي. د حمورابي قوانینو باندې چې نظر واچي او د هغه زمانه وګوري، نلس قبل مسیح، نو دا زمانه بالکل د ابراهیم علیہ السلام زمانه معلومیږي. نو غالب ګمان دا دی چې د حمورابي دا استفاده د نبوت نه کړې وه، د څه نه کړې وه؟ د نبي د تعلیماتو نه کړې وه. دا کتبه په 1902 کې ملاو شوې د دغې علاقې نه، 1902 کې 1910 قبل مسیح کې خو حمورابي تیر شوی دی، 1902 عیسوي کې یعنی آلموست 4,000 کاله بعد، سوره بعد 4,000 کاله بعد دا کتبه ملاو شوې ده. ځکه 1900 او 1900 دا سوره شو یعنی 3,800 او 12 یعنی 3,812 کاله بعد. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَا كَاغَچُ إِبْرَاهِيم علیہ السلام لِأَبِيهِ پلار فلا ذرتا تتخذ أصناما آلهة پیدا مکو اتتخذ اصناما آیاتن سے اصناما بتانا آلیتن پخدایانو انی اراکا تاکک ذبنلتا وقومکا او قوم ستا فی ضلال مبین پوازے گمراہی کی. نو دا ابراہیم علیہ السلام مقابلہ و نظریاتی مختلف کسانو سرا. نمبر اول لار سرا تفسیر دے سورہ مریم کے، نمبر دویم حکمران سرا تفصیل دے سورہ بقرہ کے، اور نمبر دریم قوم سرا تفصیل دے سورت کی. تفصیل سورہ مریم چپلا سر خبر کولا آیت نمبر 1 والا، آیت نمبر 50 پوری. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کے کتاب کے واقع دے ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا. پیج 1 وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان تاکہ سر دے او صدیقاً رشتنے نبی پیغمبر اس قال لیبیہ یا کہا چوید پلار پلتا یا بتے او زما پلارا لمتابدو ولت عبادت کے ما داغ بطانو لا یسمعو چوری دل نکی ولا یبصرو لدل نکی ولا یغنی عنک شیعا دفن شکولے تاسن لگغن لی یا بتے او پلار زما انی قد جاءنی تاکہ سر ما تراغل دے بین العلم پوہا، علم مانا پوہا ما دمران دادا لم یاتکا چتا تندا سلا فتبینی نما اتباؤ کا دک سراطا سبیا چلتا گائب کملار برابر تایا بتے او زما پلارا.
لا تعبد الشیطان، عبادت د شیطان وکوا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، تاکہ سر شیطان د رحمان د پارا نا فرمانا یا بتو پلار زما، انی اخافو تاکہ سر زیرگم، ای مسکا چه ابرسی جتاتا یصیبکا عذاب من الرحمن، عذاب الرحمن جانبنا، فتکون للشیطان ولیا، شیبت الشیطان دوست، قال لارے ہوئے اراغب آیا مختاون کے تو عن آلیت دخدایان زمان و ابراہیم لئن لم تنتہی کتمن نشوی لارجمن لکا، نزبتا پکانو سنگسار کم واجرنی ملیا، ات پریک دمالا دا اگدے زمانے لپارا، یعنی زتا نوی دل غاڑا، اگدے زمانے لپارا مانا زتا مخلق تل غاڑا. ابراہیم علیہ السلام وی سلام علیکہ، سلامتی آدی تابانے زما پلارے اس خدا سے ریٹالیشن تا سمجھم بولے، ساستغفر لک ربی، زب بخشن غارم تعالی پارا پروردگار پلنا فقید ایمان، چھ خدا زما دے پلار تا بخنو کی مانا ایمان ولور کی، انہو کان بی حفیہ، تاکی فرد پروردگار زما ما بانے دیر میرا بانا، وآتذرکم، یہ تمہارے کورو باسے زخو صرف ستا کور نہ پریدم بلکہ دا نظریہ پریدم، سوچے پریدم دا نظریہ نظان لرے باسو، وآتذرکم زیو جانب تکے گمدتا سنا، وماو دا غبطاننا تدعون من دون اللہ، چھ تاسو ورطا آوازونا کوئے بغیر دا اللہ دفد مشکلاتو دا پارا، وادعو ربی زکال ورکم یواد پروردگار پلتا، عصا ممکن دا اللہ اکونا چھ نبیمزو بدعائے رب شتیا، ودعا دا رب زمابان بدبختا، فلما تظلموا کلچ دے علق تشد دوینا، وما یعبدون من دون اللہ آغبطاننا چھ دے عبادت کو بغیر دا اللہ نا، وحبنا لہو اسحاقا نمونگا گفت کدتا اسحاق زویے، ویعقوب او یعقوب نسے، وکلن جعلنا نبیا ادا کول گردولیم پیغمبران، ووحبنا لهم من رحمتنا اور کریم دے طولو تا رحمت اخبر یعنی نبوت، وجعلنا لهم لسان صدق غلیا امون گردولے دوی پارا یو رشتون ذکر او دیر غالی ذکر، نو رشتون ذکر اور دیر عالی ذکر چھ منگے اسمنا ماخذ منگو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، نو خدای وی دا ذکر مولا دیر عالی اور خیستہ ذکر قیامت پر گندے پر خدا. نو دلتا ابراہیم علیہ السلام کیا سرا مقابلہ کولو نظریاتی فلار سرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 258. ہاں سلو سلوے علم تر الذی آیاتنی خبر تا نبی قتلی یعنی تنی خبر، الذی دا کسنا دا نمروز ابن سرخا دے حکمران، حاج ابراہیم آچ دا آرگومنٹس کول ابراہیم سرا پر رب ددکے، ابراہیم علیہ السلام ورہ دعوت ورکو رب طرف تا، نو دو ورسر ریزننگ شروع کو بحث ورسر شروع کو پر رب کے سکے دا رب پا ذات کی ورسر بات شروع کو، ان آتا اللہ الملک، اس اللہ تعالیٰ وی دا دمر لوی خبر کی آرگومنٹس اور ریزننگ کول دا دولے کول، ان آتا اللہ الملک باغش پیداو چھ خدای والا بادشاہی ورکرے وا، نو بادشاہ تا زان خدای اخکاری، بادشاہ تا زان خدای اخکاری، وڑو کے سڑے دمر لوی خبریں نہ گئی، چھ لگ ورطا محصول ازوس لوی سڑے نو بیا خبری غٹے غٹے گئی کسنگا سے پلا خان نہ کئی بیا منگو خبری اسمان شلئی، منگو دا خبری اسمان شلئی، ہاں اذ قال ابراہیم وقت ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی چی رب زما آغا اللہ دے یحیی چی جوند ورکی ویمیت امرول کی. ابراہیم علیہ السلام نے تپو سکو وی داتا چی کم در رب رب ذکر کے دا سو کی
ابراهيم عليه السلام ورته زما رب هغه چې د ژوند ورکړي او د مړول کوي. ناغه دوه قیدیان راوغوستل چې هغه باندې آرډر د ایکزیکیوشن شو ډیګری په شو چې څو کوي ایکزیکیوټ کوي. صحیح. نو یو ریلیز کړ رحم درخواست ولا منظور کړ مرسی اپلیکیشن څه شي اخري کې بادشاہ ته دیو اپلیکیشن پس کول قوانینو کې څه شي مرسی اپلیکیشن نمبر چې اپلیکیشن ولا منظور کړ نو دا هغه ټویټر شو دی مې او چرته ځوان دی کنه. نو ابراهيم عليه السلام ته ویل چې د رب دغه ډیفینیشن دی چې مرګ ورکړي او ژوند ورکړي نو دا خو زوم کول شي نو بیا ماته ولې رب نه وای اځه به وقوف سره. صحیح. زمون شیخ صاحب ابراهيم عليه السلام ته پته ولګي سره خالص د خرج وی د خلکای نشته. صحیح. چې اوس دا کوم ایکزیکیوشن تاو کو دا تام مړکل نه دا قتل وکړه. مړول او قتلول د دوړو کې فرق دی. مړول دا څه فزیکل سبب نه غواړي خدای طرف نه بس د خدای یو ډیسیژن دی. صحیح. صحیح. د خدای تعالی یو ډیسیژن دی. صحیح. بس نفس ته وخی سم دم ناستی وای هاټه فیل. صحیح. اداو قتلول دي یعنی یو آله باندې سره پغاړه کې خنق دکړه. صحیح. نمبر اول. نمبر دویم یو ډډ ژوند تر اوستل دا ژوند دې کول دي دا تا چې کوم سره کوټلو کو دا ژوند دې پر خودل دي. د دوړو کې فرق دی. اوس ابراهيم عليه السلام په ځای دی چې په دې بحث کې ورسره نخته هغه وي دا خو د خر دی په دې بحث نه پوهیږي. د دومره یعنی باریک ذهن نه دی. ابراهيم عليه السلام چې راشه د دینه سبلي واضح خبره ته ورشه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. د ورته ابراهيم عليه السلام ورته وی الله تعالی غده چې راخي جین ور د مشرق ما فاتبه من المغرب. کستام دا ور چې ته خدای نو تیر اوخه شو د مغرب نه تیر اوخه شو د مغرب نه اوس دا خو نیک فنیغه چیلنج. فبوئت الذی کفر حیرت زدا ہے بد زدا او د شد دشا کس کافر شو یعنی نمروز هغه جواب ورنشو. یعنی ابراهيم عليه السلام دومره فوري چې دا ډیماند وکړ چې هغه جواب ته په دغه څه حق بک ناست. او الله تعالی وایي چې اخو درغژن دایم ویل شو چې نه دا ته څنګه پلګي دا روزانه د نور خاتمه زرا کېلوم تخپل رب ته وایي چې مغرب نه راځي نو بیا به سره چا دشتنی کول چا به سره دا صفه کوله یا ته دروغ وایي خبره ده. والله تعالی بس ما هي بزدک چې هغه جواب ورته جوړ نشه. والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ہدایت نو کوي قوم ظالمانو ته لار وطن برابرې چې جواب په موقع باندې جواب ورکړي. چې جواب په موقع باندې جواب نو الله تعالی وایي دې ما بند کړ دې جواب ورکول نه کیږي دروغ ویل شو. نو بیا ابراهيم عليه السلام دریم دلیل پیش کړ. صحیح. نو ما خپل پیغمبر هیلپ کو چې دته مزید دلایل ضرورت را نشي. نو دې ابراهيم عليه السلام چې سره مقابله وکړه حکمران سره اوس واپس لاړ شو سبق. وكذلك نري ابراهيم او دغرنگه من خود ابراهيم عليه السلام تا ملکوت السماوات عظیم بادشاہی د اسمانونو زمکه چې دا ټول د خدای بادشاہی دا انور د چا کنټرول کړي خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کړي دی. د سپوږمۍ د چا کنټرول کړي خلکو ته خدای جوړ کړی دی خدا زمون کنټرول کړي. د سیارګان او ستارګان د چا کنټرول کړي د الله تعالی. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات هم دارنګون خود ابراهيم عليه السلام ته لوی حکمرانی او بادشاہی د اسمانونو زمکه سره پاره. وليكون من الموقنين چې دیشي د پوخ یقین کوونکو نه نو د مؤمنو په ایمان کې او په یقین کې فرق دی. دا ولیکه ایمان کې او یقین کې فرق دی. ایمان راځي په انون سیز باندې او یقین راځي په نون سیز باندې. ایمان راځي په څه باندې په انون سیز باندې او یقین راځي په نون سیز باندې. او زمونږ په جنت او دوزخ باندې ایمان دی نو مونږ لیدل نه زمونږ کې ایمان دی زمونږ سره په غیر مو ایمان دی. د دې وجه الله تعالی ذکر کوي الذين يؤمنون بالغيب چې مؤمنان او متقین هغه چې ایمان ساتي په غیب باندې. کوم غیب بس خدای ویلی دا یو شی دی مونږ زمونږ ایمان. پیغمبر ویلی دا یو شی دی مونږ زمونږ چرخانی نه کوو بحث نه کوو ارګومنټ نه کوو ریزنینګ نه کوو بس خدای ویلی زمونږ ایمان دی. پیغمبر ویلی
زمونږ ایمان دی. او که سړی وایي چې نه زه به الپې د عقیده ساتم چې لومبی پې پوه شم، چې لومبی پې پوه شم، نو چې دی پوه شي عقیده پوه دا ایمان نه دی، دا یقین دی. دا څه شی دی؟ دا یقین دی. فلما جلنا کله چې تور شوا غلې د باندې الليل شپه، یعنی چې شپې تیاره خوره شوه. رعا کوكبن ابراهیم علیہ السلام ولید کوكبن یو ستوری، او دا هغه ستوری چې دی عبادت کو، دا هغه ستوری چې دی عبادت کو. قال هذا ربي، ابراهیم علیہ السلام وی هذا ربي، دا زمان رب دی. او د پیغمبر لپاره دا څه خبره کول چې دا زمان رب دی دا مناسب نه ده. مخلوق ته رب ویل دا مناسب نه ده. نو دې کې درې تعویل دي، دې کې څه دي؟ درې تعویل دي. قال هذا ربي، دلته یو هیډن ورډ دی، سپوز، فرض کړه چې دا زما رب دی، یعنی فرض کړه چې دا زما رب دی، ځکه یو ورته رب وي. ابراهیم علیه السلام دې سره خبره فار ټایم بینګ ومنله چې لږ یو څو قدم ورسره واخلې، دې په خپله خبره کې په خپله لا جواب شي، په خپله خبره کې په خپله لا جواب شي. لکه یو سړی چې عادت تانه تیښته کوي، څه کوي؟ منډه وایي درنه منډه، نو تا ورسره هم په څنګ کې منډه شروع کړه، څنګ کې ورسره منډه شروع کړه، چې بالکل څنګ په څنګ شو ورسره، او موقع ورته میلاو شو، نو خپلې ورته کېښوده او پر مخې دې وروغورځو. صحیح شو؟ حالانکه غل دی، غلا کړې ده او د غلا منډه وایي. اوس ته هم هغه سره منډه وایي، ته خو غلا کې ورسره شریک نه یې، صحیح؟ خو په منډه کې ورسره شریک شوې، په دو کې ورسره شریک شوې، خو ستا د دو الټیمیټ ریزلټ څه دی؟ چې ته خفه کېدم. نو ابراهیم علیه السلام ورسره دا تک شروع کړو، ای سپوز دا زما رب دی، ای خوشاله شي هم مني. خبره ذهن کې رااله؟ دا یوه. دویمه، قال هذا ربي، ابراهیم علیه السلام وی دا زما رب دی، او ورسره روح غوندې وی ستاسو په ګمان دا زما رب دی، ستاسو په خیال کې دا زما رب دی، ستاسو په خیال کې. او دریم، قال هذا ربي، ابراهیم علیہ السلام وی دا زما رب دی. سوالیہ انداز دی، لیکن انداز سوالیہ، دا زما رب دی. فلما افلا کلچ دا ستور ډوب شو، پټ شو. ابراهیم علیہ السلام وی چې خدای ته ضرورت خو د سړي 40 غنټې وي، نو دی اوس نشته، اوس بس کو صحیح، ځکه چې ستوره به کله ډوب شو نو بس بندګي به ختم شوه. فلما افلا کله چې دې ډسپیر شو، قال او ابراهیم علیہ السلام لا احب العافلین، زنقهم العافلین، ډسپیر کی دون کی خدایان، دا څه خدای مې خوښ نه دی چې هغه تر اوسه وو، اوس چې ته پته لګي څه شو. دا علامه یو شعر دی، دا څه خلک نجومیان چې ورته څه ورته نجومیان، نجوم هغه وایي د ستورو خبر ورکوي، ستا ستوري دا چل دی او د فلاني ستوري تا سره رانږدې کېدونکی دی. دا شرک دی که نه؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بس د ستورو 3 فائدې نون فائدې دي، د دې نه علاوه که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي، که څلورم وایي ایمان به ضایع کېږي. نمبر اول دا لایټ دی، نمبر اول دا لایټ ته رڼا ورکوي. نمبر دویم دا شیطان د پاره مثلز دي، شیطان د پاره وجعلناها رجوما للشیاطین. او نمبر دریم وعلامات، دا نشانی د سفر ډایرکشن په معلومیږي د شپې، صحیح معلومي کمپس څخه کله نو سفر والا وا ډایرکشن څه معلوم؟ پستور معلوم. په دې لوی صحراونو کې خلکو سفر کو پستور به ډایرکشن معلومو، ټایم به پستور معلومو. زمانه کو اب غلای ولا نه پوهیږي، په دې ساعت مات باندې نه پوهیږي، صحیح؟ بلکې مونږ چې دا ساعتونه به استعمالولو، مونږ به ټایم داسې شو نه، هغه به تاسو له خردا باندې خلک وخت اسمان کې ګوري، تاسو لاس کې ګورئ. خلک وخت کوم ځای ګوري؟ اسمان کې ګوري. دا هغه یو ایکسپیرینس و. اسمان ډک دي د ستورو، 2 بجې 3 بجې دا دا د ایکسپیرینس دی. مونږ په دام نه پېژنو سارو څه کو نشه، د دې وجه کاغذ کې ګورو، څه کې ګورو؟
کاغذ کې ګور یو خو دې وجه ایکسپیرینس نشته زه مدا چې ټول شپه روخانه ټول لاس انده سره په بره باندې کې نو څه سار دی غلطه ها یا اسماء دې رڼا ده ها انا دا خو څه ته عبد الباری چې دې په نو کباب کیو ها هم کوئی اوس په دغه راغلی کیسه دې شي ها د سره ستم د اوس په موږ ته وای نه که څنګه څه بلغانه ها خو شیخ لګیاو په خپل پینټونه کول هغه ته ټول کې تشویق ما کور کې پینټ کو نو ماشومان مې کور سره باندې کو نو دا ګوتې ټول کې تشویق پوسټک ته شوی په برش باندې مې کو مال هغه بل رولر راځي اج جاړو نه هغه باندې ا پاکستاني ترجمه کو دا خو ساينس څخه راځي موږ خو صحیح به هاتيان کړ بس ګران یو فلما جن عليه الليل راى كوكبا نعلموي علامہ اقبال مرحوم کہ ستارہ کیا میری قسمت کی خبر دے گا جس طور بزما قسمت مالا سے خبر رکھی وہ خود بھی حرکت افلاک میں ہے خوار و زبون آخو پخپل مدار کے غریب دبل چاپ کنٹرول کے روان دے آخو پخپل کنٹرول کے نہ دے سو کی چلے اللہ تعالیٰ چلے تو پخپل پتہ نہیں دے سکو نہ وہ مالا قسمت خبر سے رکھی فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي دوے آیا تا زما رب دے فلما فلا کل چستور ڈبش قال دوے لا احب العافلین زنقكم العافلین ڈسپیئر کی دن کی خدایان فلما رأى القمر بازغا کل چ دول دس پوش میں بازغا راختن کے قالاوے هذا ربی آیا دا زما خدای دی نو ګوره پستوري کې خو غي لا جواب کړ ورته یې به خدای اوس یې نشته اوس پس نه ورته اوس چټي شو اوس یې شو اوس خلاص شو بس عبادتم خلاص شو ضرورتم خلاص شو نو غي ما خو اوس لږ ضرورتونه دي نو دې وکه خدای شته نه چرته به چا د دروازه وو پته لګید نه غي لا جواب کړ اوس هغه سپوږمۍ واره تراغه چې چاو بندگی کوله ده شه د سپوږمۍ فلما رأى القمر بازغا کل چویره دا سپوږمۍ راختون کې قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام وی آیا دا زما رب دے فلما فلا کل سپوږمۍ ډوب شوا قال دو وی لم يهدني ربي کما ته هدایت رانه چې رب زما لا كونن من القوم الضالين نشمبز د گمراه قوم که خدای راته هدایتونه کی نو زبا که خدای مې هدایت نه کړي نو زبا سوم زبا گمراہ شوم فلما رأى الشمس بازغة کل چې ولید نور راختن کې قال نو وی هذا ربي آیا دا زما رب دې نور والا تراغه سپوږمۍ والے هم لا جواب دې سپوږمۍ والے هم لا جواب ورته چې سپوږمۍ را کوښښ وکړو قال هذا ربي دا رب زما دې هذا اکبر ادا لوی دې دستا د پنځم د لوی قوت مالک دې فلما افلت کله چې هغه ډسپیر شو اما خام شو نو ابراهيم عليه السلام اوس پس کو نه یو اوس موږ ته پته نشته سبق اوس خو مشتم پته نشته سبق قال يا قوم اني بريء ودو قوم زما زلا تعلق ما مما دعا خدایاننا تشركون چتا سو شریکان غني الله تعالی سره اني وجهت ما على ولده غرزول مې وجيا مخبل الذي اغا الله تعالی فطر السماوات چې هغه پیدا کړی اسمانونه او الارض مکا حنیفا معنا خالصا مخلصا خالص مخلص حنیف مانا خالص مخلص یعنی دین خالص او ذا مخلص وما انا من المشرکین او نی مزر مشرکاننا وحاجه قوم
ریزننگ او آرگومنٹ سکل دسر قوم دد قالا نو دوی اتخاجونی فی اللہ آیا تاسو ریزننگ کوئی ما سرا فزاد دا اللہ کے وقد حدانی حالانکہ اللہ ما تا ہدایت را کردے ولا اخافو زنیرگم ما تشرکون ورتے ہوئے تاسو ما سرا دا خدای پر ذات کی ریزننگ کوئی آرگومنٹس کوئی حالانکہ دا خدای ما تا ہدایت را کردے اگئی ورتے خواہ نو ته زمونږ د خدای نه منې زمونږ د خدای نه منې نه هغه ورته وي نه بالکل بغیر د خدای نه بل خدای نه منې ای ورته ښه او به منې چې په سترګو دې ړوند کړي او به منې چې په غوږونو دې کوڼ کړي صحیح او به منې چې د شپې دې کټ نه راوغورځوي دا توهمات په خوا زمانې را روان دي مونږ د باباګانو متعلق دغه توهمات تر اوسه نه لرو صحیح زمونږ شیخ وی ما ته یو کس وی چې ملا صاحب ما ها ویته دا باباگان نه منه بینه باباگان منم خدای نه منم باباگان منم خود بابا ته خدای نشم ویلې زه بابا ته خدای نشم ویلې نه خدای شریک ګڼل شم بس مړ دی خدای سره معاملہ ده نور څه تعلق ده سره صحیح اولیاء او بزرګانو موږ احترام ورکو اولیاء بزرګانو موږ احترام ورکو دا ورته نشم ویلې چې مال بزنس راکا مال جاب راکا مال واده کا مال زوی راکا مال لور راکا زما سر درد کا زما غاخ خوږي اخ کا صحیح ہے خبر وی خواہ ملا سے بے اوبے منی چی دشپی لی رکت نراو گردائی اوبے منی چی دشپی لی رکت نراو گردائی نیما ورتے کہ دشپی لی رکت نراو گردائی بیا دا سے زہریلا بابا کو بالکل نمانم چی دا خیر کار نہ گئی دا شر کار گئی بیا کوئی بالکل نمانم ہاں اسلام آباد کی بات اسلام آباد کی سفیر ہوں کراچی کے ڈھونڈ کا اور ہمارا کراچی کے اوپر میرا سماج جوڑ کر کچھ اقبال اللہ نہ ټول نو خب آباد شو هغه برزنیف چې افغانستان ته راغی او ټول زموږ افغانانو ته ویزې ملاوي خب آباد که څنګه دا ترکي زمانه کې وشو کې برزنیف دا ان ترکي برزنیف یو زمانه وکړه انا ترکي چې راغی نو ته په یو اعلان کې چې تاسو ته ورته کوم حاجت دې ما دخلت ما هغه د کوم مګر ادرس د بل د سوالې نو برزنیف خو چې بس راغی او بس خلکو به مونږ وي شیرته ډېر ډرامه چي دي وای مونږ وای دا سفارتخانه وکړو کړم د المان او د برتانیې او سویټزرلند او د یورپ او د امریکا صحیح چې بس نو افغانستان کې دین ته ډېر لوی خطر ده صحیح مونږ له پولیټیکل اسایلم او سیاسي پناه راغی نه خو زمونږ قدار سکانه هندوانم ټول په سفارتخانه ورغلیو نو هغه ته وی چې ولې څه مسله ده اسلام ته ډېر خطر ده خدای پاک تاسو وحاجه قومه ریزننگ او آرگومنٹ سو کدو سر قوم دو ورطوی تو حاجونی آیتاسو ما سر باس کوئی پی اللہ پا ذات دا اللہ کے پا قدرت دا اللہ کے پا توحید دا اللہ کے وقد حدانی حالانکہ دا اللہ ما تا ہدایت را کرے دے نغی ورطوی خواہ زمون خدایان نمانی چلش پیلی کٹ نو خورد دو ورطوی سے بالکل نہیں ریگم ستاس دو خدایانونا ولا اخافو زنیرگم ما دا آغا بطاننا تشرکون بی چی تاسو شرک وی اللہ تعالی ذرا ہاں زی انسانم ما بانے بکل تکلیف را دی کلا بیماری را دی کلا مسترگ خوگی کلا میں غوق خوگی کلا میں سر خوگی جی خود دے سر استاسو دا بطانا سے تعلق نشتا دی وجہ رستووے چی اللہ ان یشاء رب شیئا مگر علا چوغوارے زما پروردگار سشید خیر یا تکلیف ناو ماتے و رسی وسع رب کل شیئن علما فراخ دے انکلوڈ دے رب زما رشید دے علم پہ اعتبار افلا تتذکرون آیتا سے فکر نہ کوئی تذکر مانا تعقل نہیں استعمالے اس دے میں خبر ورطا کئی چی وکیفا خافو دسنگو یریگم
ما اشرکتم دا خدایان چې تاسو شریکان کړی دي ولا حالانکه هغه بیوسه دي، حالانکه دا بوتان ټول بیوسه دي. ولا تخافون او تاسو نه یریږئ ما تشرکون ولا تخافون تاسو نه یریږئ انکم د دې خبره چې تاسو اشرکتم بالله شریک مو جوړ کړی الله تعالی سره ما هغه شیونه لم ينزل به چې نه د نازل کړی داغه پاس تاسو باندې سلطانن هیڅ دلیل نو تاسو ما د دې وسه خدایان نه یروي او په خپل دی یو قادر خدای نه یریږئ چې داغه تاټي مو چیلنج کړی تاسو ما د سره یروي د بیوسه خدایانو نه چې بوتان دي نثینګ ایلس چې غیر استجی کوله او تاسو په خپل د خدای اطاعتي چیلنج کړی دا شریکان ور سره جوړ کړی دي تاسو دا قادر خدای نه یریږئ. فاعل الفریقین حق بالامن پس کم یو د دوارو ډلو نه زیات حقدار د امن دی ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ الذین آمنوا الذين آمنوا آکسان چې ایمان راوړل دا اوس دې ته وایي ادخال الهی دا اولاد خدای ابراهیم علیه السلام بیان دی اولاد سره د ابراهیم علیه السلام سپیچ دی دا په میس کې الله تعالی خپل خبر وکړه چې الذين آمنوا نو دا د کیسې په میس کې چې الله تعالی خپل خبره ده نه کی سو خپل خبره نو دا اصل کې مقصد دی الله تعالی ذهن جوړوي د خلکو عقیده جوړوي د خلکو څه جوړوي عقیده جوړوي مووی روانه څه روانه مووی ډاکومنټری روانه شپلا خانه ډراما روانه په ټي وي کې یا په تیاتر کې صحیح په دې مېس کې کمرشل راشي سره شي کمرشل راشي نو کمرشل والا لپاره څه اهم دی هغه په مووی څه کوي هغه خو خلکو اټریکشن پیدا شوی دی ناغشه فل مارکیټینګ کې هغه لپاره الله تعالی وایي قصه او قصه دا بنیادی خبره دار چې لازم تکوم الذين آمنوا کسان چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم ان دې خلط کړي ایمان خپل بظلم د ظلم سره یعنی معنا دا چې ایمان راوړل نبي حتی الوسه وایلیشن نه کوي حتی الوسه وایلیشن نه کوي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن دا کسان چې دوی لپاره پیس دې سکیورټی ده هي and in the hereafter دلته آخرت کې هم وهم مهتدون او د هدایت یافته دي وتلک حجتنا حجت او په معنا د دلیل راځي په معنا د ډیبیټ راځي په معنا د ریزن راځي په معنا د ایویډنس راځي په معنا د آرګومنټس راځي په معنا د آرګومنټس راځي دلته په معنا د ډیبیټ دی وتلک حجتنا ادا طریقه د ډیبیټ وا د بحث او د مناظره و زمونږه اته نام ورکړې و دا طریقه ابراهیم علیه السلام ته ذکر یو سره بحث نشي کوله بعد وخت سړي سره علم هم وي صحیح خو د بحث نشي کوله وخت خاموش ابراهیم علیه السلام داسې نو الله تعالی دې ما گیفت کړو دا شی مرته گیفت کړو وتلک حجتنا تینا ابراہیم ورکلو دا ابراہیم علیہ السلام تعالی قومه په مقابله د قوم دکی نرفع درجات مونږ پورته کو د درجات په اعتبار من هغه څوک نشاو چې زمونږ خوښي نو دی قوګره چې چاته الله تعالی ایمان ورکړي دی درجه د انسانانو نه بلند ده د ایمان نه بعد چې خدای چاته عمل ورکړي دی درجه د نفس مؤمنانو بلند ده چې بیا خدای چاته په دغه عمل والو کې علم ورکړي دی درجه د اغینه بلند ده بیا د علم سره چې حکمت ورکړي دی درجه د صرف عالم نه بلند ده بیا د حکمت سره چې د ډیبیټ قوت ورکړي دی درجه د هغه عالم او د حکیم نه بلند ده دا درجات ان ربک حکیم علیم تاکي سر ربتا حکمت والا علم والا ده ووهبنا له او مونږه گفت کړلتا هبه معنا گفت هبه معنا شریعت اسلامی کې درې شی نه کړل طریقې یو ته وي هبه یو ته وي صدقه او یو ته وي هدیه هبه دا په دوه ارادو کې هبه په دوه ارادو کې یو اول په دې اراده چې دا چاته نه هبه کړی دا چا خوشاله شي چاته نه هبه کړی دا چا خوشاله شي او ثانیاً چې دې په اساس خدای خوشاله شي چې دې په اساس خدای خوشاله شي
صدقه هغه ورکه خالص د دې لپاره چې بس الله خوشاله شي. چاته چې ورکړه هغه سره تعلق نشته، هغه نه خوشاله، څو خوشاله وغواړي الله. او دریم هدیه صرف دې لپاره چې زما رشتہ دار او زما دوست خوشاله شي. راګه په تور کوم امریکای نه راغله چې دې خوشاله شي. البته مقصد نه چې خدای خوشاله شي، نه تعلق ساتلوي. څه شي؟ تعلق ساتلوي. نو ښکار پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتحاد تحابو یو بل ته گیفتونه ورکوي چې محبت مو بل سره پیدا کیږي. زه محبت بس پیدا کیږي په گیفتو باندې. چا دې $1 وی، چا دې $2 دی. $1 اگر $2 وي نو چې یو بل ته گیفت ورکړي د دې ماشومان یو بل سره چې دا تعلق وي، دا وړه ماشومان نه نو یو بل خو خوري. هغه وای دا ماته گیفت کړل دي، او دا ماته گیفت کړل دي، نو په دې باندې خوشاله شي. صحیح. نو تحابو صحیح. اوس هر څه هبه ده، نو چې چاته دې هبه وکړه، دا مسله شرعي، چاته چې دې هبه وکړه نو دې واپس مطالبه کول اخلاقی اعتبار سره ډېر ګنده کار دی. سړی په خخر خلک په فضیله مسخره کوي، دا وایي دوست ورکړی شي بیا واپس غواړي. البته که واپس غواړي نو د هغې لپاره دوه طریقې دي. یا خو چې چاته هبه کړې ده چې هغې په خپله رضامندۍ واپس درکوي، چې هغې څه کوي؟ پر خپله رضا واپس درکوي. او دویمه ده چې کوټ افلا ته لاړ شي او د هغې لپاره سوټ وکړي. کوټ افلا ته لاړ شي سیور سوټ به کړي هغې لپاره. دا هبه هر څه صدقه ده، هغه واپس کولی شي، خو خدای په حواله یې ورکړی، چا نه به واپس غواړي. چې کوم بنده ترې ورکړی ده هغه سره خو تعلق نشته، تا چا په نامه ورکړی ده؟ د الله په نامه. نو بیا خدای نه غواړي چې کله درکوي در به کړي. او هر چې هدیه ده، هر چې هدیه ده نو دا په باهمي رضامندۍ باندې واپس کیږي. څه باندې؟ په باهمي رضامندۍ باندې. دیکھیں لا سوٹ ته ضرورت نشته، دیکھیں محکمې ته ضرورت بس. عموما څوک نه داسې هر څه چې ورکړي څوک غواړي نه، دا ډېر کنی سړی چې داسې بیا شی غواړي. او حدیث کې راځي پیغمبر اسلام یو حدیث کې العائد فی هبته کالکلب العائد فی قیئه. یو سړی چې خپل هبه یا هدیه واپس غواړي دا داسې دی لکه سپی چې قی وکړي او بیا یې سټي. سوره ګنده کار دی، لکه سپی چې قی وکړي او بیا یې وسټي، ګنده کار دی. یعنی معنا دا چې اخلاقی طور دا ډېر ګنده کار دی بیا دا شی غوښتل. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ حدیث داسې اپلای کړی دی چې قی واپس سټل خو حرام دي، ځکه دا پلیتی ده. قی کې کوم ګنده راوځي دا څه شی او پلیتی ده چې ګنده شی راووته واپس وړل جایز دي حرام دي. ناغوی دا مطالبه ہی حرام ده، اوی دا مطالبه ہی حرام ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کر رجل العائد نه دی ویلي پشان د هغه سړي چې قیو کی او بیا واپس سټي، بلکې ویلي کل بالعائد پشان د سپی چې قیو کی او بیا سټي. سپی باندې قانون نه اپلای کیږي چې ورته وای دا سپی لپاره حلال دي که حرام دي. سپی چې دا کار کوي دا حلال دي که حرام دي، هغه باندې حلال حرام دا غي اپلیکیشن نه کیږي. امام رحمۃ اللہ علیہ فرمایي دا اخلاقی خباثت الله تعالی کوي. پیغمبر اسلام څخه اخلاقی خباثت چې دا اخلاقی تو ډېر ګنده کار دی. ووهبنا له اسحاق مونږه هبکدت اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کلن هدینا دې ټول ته مونږه هدایت ورکړو. ونوحا هدینا من قبل انو علیہ السلام ته مو هدایت ورکړو مخکره دی. ومن ذریته ادا اولاد د نوح علیہ السلام نا یا د اولاد د ابراہیم نا داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون وکذالک نجزی المحسنین ادارنگ منگا بدور کونی ککارانو نا و زکریا یحیی عیسی و الیاس کل من الصالحین دا طول د نیکانو خلقنا و اسماعیل او الیسا و یونس و لوطا او لوط. نوس ومن ذريته الآية ونقرأ وهبنا له إسحاق كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته فإذا ممكن غلط أو ده أولاد دنا ده جاء ده أولاد
نو یا په معنا دا چې نوح علیه السلام د اولاد ده، نو دا ټول پیغمبران د نوح علیه السلام اولاد کیږي. ټول پیغمبران سری د نوح علیه السلام اولاد کیږي. اګه د من ذریته معنا دی چې د اولاد د ابراهیم نه علیه السلام، نو بیا دوه کسان د اولاد نه دي. یو یونس علیه السلام دا ولیک چې یونس علیه السلام د ابراهیم علیه السلام اولاد کې نه دي. او بل لوط علیہ السلام چې د ابراهیم علیه السلام ډایرکټ اولاد نه دی، بلکې د ابراهیم علیه السلام وراره دی. خیر هغه کې بیا هم ویل چې وراره اولاد وي، وراره سي اولاد وي، خو بس یو کس پاتې کیږي یونس علیه السلام چې دی بیا اولاد نه دی. ومن آبائهم و ذریاتهم د پلارانو دوی د اولاد دوی و اخوانهم درونو دوی نه وجتبینا مونږ دوی غوړه کړي او هدینا هدایت مور کړو دوی لا الی صراط مستقیم لار برابر ته. ذالک هدى الله دغه دین هدایت د الله دی. یادی به من یشاء هدایت ورکړي دی باندې الله تعالی هغه چاته چې وې غواړي من عبادی د بندگانو پرونه ولو اشرکو اګه چې دې خلکو شرک کړي. الله تعالی وې دا دومره لوی خلکو خو که یو ظلم شرک کړو نو یو ځل شرک دا ټول عبادت ختم کی. یو ځل شرک دا ټول لکه څنګه چې بینکرپسی فایل کی. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين دا کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړو موږ دوی ته کتاب والحکم. حکم معنا سیاسی فهم، حکم معنا سیاسی فهم. والنبوت النبوت فیکفر بها هؤلاء کہ انکار کوي د دینا هؤلاء دا مکه والا. پیغمبر اسلام ته الله تعالی وایي چې کله دینه د مکه والا انکار کوي سو مکه والا فقد وکلنا نو تاکی سره مونږه تفویض کړي دې سپارلې مونږ بیا دا نظریه قومن قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه دیغه په دې باندې انکار کوونکی. نو اوس مکه والا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل کزن سو سوچو خپل کزن زیو د قوم خلکو تربوران سو تربوران او صلی الله تعالی وای ک دوی انکار کوي ستاره دی دین منلو نه ما ستاره دین د ذمہ داری داس خلکو ته سپاره لري چې هغه ته انکار کوونکي نه دي او هغه خلکو ته الله تعالی قوم وي، هغه خلکو ته الله تعالی قوم وي. حالانکه پاغی کې د فارس سلمان شاملو، د فارس سلمان شاملو صحیح. د یهودو د طبقینا کعب ابن اشرف پکې شاملو، او کعب ابن اشرف نه کعب الاحبار، د یهودنا کعب الاحبار پکې شاملو. او بلا ډېر غیر عرب خلق پکې شاملو چې غیر عربان نو. او دغه ټولو ته په شریک الله تعالی قوم وي. څه ورته قوم ورته وي. دیو جنا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه ډېر عجیبه خبره لیکلې ده چې د قومیت درې تصورات دي. قومیت درې تصورات دي. نمبر اول هغه قوم چې په خوني رشتہ باندې په څه باندې په خوني رشتہ لکه پښتانه دا ټول یو قوم دي، دا ټول څه دي لکه خوني رشتہ ده خو چا نږدې لري چا لري ده. نمبر دویم د قوم تصور په جغرافیایي بنیادونو پس منطقوي نه ریاستي. لکه افغانستان کې اوسېدونکي ټول خلک افغان ګڼل شي. څه ګڼل شي؟ افغان ګڼل شي. چاہے هغه تاجک دی کو ازبک دی کو هزاره دی کو پښتانه دی کو سدي کو سدي ټول څه ویل شي نه افغان نیشن ورته څه ورته افغان نیشن دا په څه بنیاد باندې ها په ایڈمنسټریټیو باونډریز باندې د سټیټ په انتظامی حدودو. او دریم د یوې نظریه حاملین دا یو قوم ګڼل شي. د یوې نظریه حامل خلک لکه ټول دنیا مسلمانان نظریه سره اسلام نو دا ټول په دینی قومیت باندې یو قوم دی. د صحابه ته الله تعالی په دې اساس باندې یو قوم فقط وکلنا بها قوما
مونږه موکل کړی دی باندې یو قوم لیسو بیا بکافرین چې هغه د دې نظریې نه انکار کوونکي نه دي. نو دې ته قوم یې د سبب بنیاد د نظریې په اساس. اولئک الذین دعا کسان دي. اوس دا اولئک اشاره ده یا د پیغمبرانو دی ګروپ ته یا د قوم ته چې الله تعالی ذکر کوي. د پیغمبرانو ګروپ چې کوم لست الله تعالی ورکو او یا دا قوم چې کوم الله تعالی فقد وکلنا بها قوما مونږه موکل کړی دی باندې یو قوم لیسو بیا بکافرین چې هغه دې نه انکار کوونکي نه دي. نو الله تعالی دې دواړو ته اشاره کوي چې اولئک الذین دعا کسان دي، یعنی دا پیغمبرانو کوم لیست نه درکو. هدى الله هداهم الله هدى الله هداهم الله چې ګایډنس ورکړي دوی ته الله تعالی د الله تعالی هدایت یافته کړی دي. فبهداه مقتدی پس په هدایت د دوی باندې اقتدی فالو کوي. فبهداه مقتدی په هدایت د دوی باندې فالو کوي. دا کله چې لست د پیغمبرانو ته مراد شي. دویم اولئک الذین دغقوم فقد وکلنا بها قوما وهم الصحابه. اولئک الذین دا صحابه قوم بیا کسان له هد الله هداهم الله چې الله تعالی ورته هدایت ورکړي دي. نو صحابه رضوان الله علیهم اجمعین they were guided people by Allah subhanahu wa ta'ala. دا هدایت افتگانو چا ورته هدایت ورکړو؟ الله تعالی. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم اصحابي واصهاري فاذا رايتم الذين يصبون فقولوا لعنه الله على شركم. پیغمبر علیه السلام وایي خدای زمون منتخب کړم ما د پاره زما صحابه منتخب کړل. خدای زمون ته ان الله اختارني واختار لي اصحابي ما د پاره زما صحابه منتخب کړل. فجعلهم اصحابي واصهاري سي زما مرګري وګرځول. اکثر صحابه زما مرګري دي. اب بعضی رضوی زما خسران دي او زما زومان دي. بعضی میں خسران دي بعضی میں زمان دي. ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما they were father-in-laws of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. او عثمان او علی they were son-in-laws of Rasul. وجعلهم اصحابي واصهاري. نو پدې اصحاري کې there is a specific indication to these four. فجعلهم اصحابي واصهاري. صهر mean in-laws. الله سبحانه وتعالى دوی زما in-laws وګرځول. دوه مې پکې father-in-laws دي او دوه مې پکې son-in-laws دي. فاذا رايتم الذين يسبونهم کدا سے کسان موکته چې زما صحابو پسې بد خبرې کوي فقولوا لعنت الله على شركم ورته د خدای لعنت دي پناکار کس کې تاسو بمیوس کی تاسو کې کوم ناکاره دي. نو چې کمپیریزن وکي د دغه سړي چې صحابو پسې خبره کوي او د صحابي نو ناکاره بسو کی سرټنلی بدغه سړي چې کوم خبره کوي. مونږ دا ویل شو چې د موجوده زمانه یو خبيث چې هغه د عمر خلاف بد خبره کوي، د ابوبکر خلاف بد خبره کوي، د عثمان یا علي خلاف بد خبره کوي، د معاویه ابو سفیان خلاف بد خبره کوي رضوان الله علیهم اجمعین. نو موږ بسو وایو چې دا د موجوده زمانه دا مفکر چې دی دا د معاویه نه خسړې دی. Can we say that mufakkir of nowadays can be a better person than Muawiyah or even Abu Sufyan or even a very 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 small sahabi of Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. How we can say that? صحیح. نو دې وجه پیغمبر علیہ السلام وی فقولوا لعنت الله على شركم. دا وای چې لعنت د الله تعالی دی په هغه بنده چې تاسو کې د صحابو کې کم ناکاره دي. نو الټیمیټ ریزلټ پسې the ultimate and final result will be that the guy concerned he is the sharruna or the sharrunas, not a sahabi of Rasulullah. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. قل تورت اوایا لا اسألکم علی اجرا زنغوانم تاسو نه دی باندې اجرا مزدوری. لا اسألکم علی اجرا مبلغ الجمعه کې بل خطبه کې دا ذکر وکړو چې دعوت د پیغمبر طریقه باندې پکار دی. دعوت څنګه پکار دی؟ دعوت must be in the way of a messenger. او هغه کې څه conditions دي؟ هغه کې څه conditions دي؟ نمبر اول چې اجرت باندې غواړي الله تسأل الاجرة على الدعوه. چې د دین خبره کوي چې هغه باندې پیسې نه غواړي. موږ دا مفت قرآن تقسیم اوس نه راځي ولا. Yes. We are teaching Quran and Sunnah and Fiqh and all these things for free and nobody is coming. If we will ask for money, if we will charge you for every hour $20 per person, ya subhanallah, so they will run away. So there should be no ujra. That's the way of the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2,
full sincerity and nasiha. When you are teaching deen or you are calling someone towards deen or deeni knowledge, so you must do the same with full sincerity from the bottom of your heart. This is the ikhlas. Number 3, narmi or khush uslubi. The way you are calling people or you are addressing them, that should be a kind and soft way. Number 4, tartibul aham fal aham. Tartib. You must go stepwise. First of all, you should call them towards Aqidah, to make their iman. Then, later on, Salat. Then, after that, so and so on. Number 5, فَخْپَلَ بَخَلْقُ تَ approach ke. In da'wah, you should approach people yourself. You should approach them, please, come to the masjid. Number 6, النفير والخروج فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. You have to leave your family for time being, to go out for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, either to convince people to come for salat, to come for dars, to come for lecture, or something like that. Number 7, tarbiyatgah wala pakarda. There must be a center. Otherwise you will be confused. There must be a center and you must be in touch with one sheikh. Otherwise you will be confused. Because everybody has his own approach. And the way he is approaching, so you will be saying, oh, Sheikh Qazi was saying this. And Sheikh so-and-so, he was saying this. And Sheikh so-and-so, you cannot establish your zahin regarding deen. Never, ever. You will be confused regarding deen. Tarbiyatgah. Or number 8, the ta'lim tariqa, zubani. To convey the message, or to convey the dawah, or the education, that must be oral and verbal. Nobody will go on internet, Islam.com. Islam.com will never work. Even though people don't have time to study book. You know what I'm saying? Zubani muzakara. Or Zubani muzakara, the idris is aham. It has 3 pillars. Number 1, faiz suhbat. Faiz suhbat. You must have suhbat and companionship with Shaykh. And number 2, Zubani Talim, orally and verbally. And number 3, Muzakaratul Ahkam wal Masail. Muzakara al-Ahkam wal Masail. When you are sitting together, so you must talk about the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Lam rabbana hamdana bil Qur'an wa zakarna min al-Qur'an ma nasina wa 'allimna ma ja'alna wa sunnata tilawati wa ana lil wa ana nahar fallahu khairun hafiz. Allah